بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی د مهرباني د الله تعالی د ورکړې یو ناشنا واقعه چې الله تعالی یو فرشته راولېږله په یو دریو کسانو باندې د امتحان په باره کې چې یاره په دې باندې یو امتحان کوي الله تعالی. یو کس چې کوم دی نو په هغې کې هغه د برګي مرض والا او دویم کس ګنجی و، یعنې یو خو ویښتین او دویم په ویښتو کې څه مسله وه، په سر کې څه مسله وه او داسې خطرناکه مسله وه چې په کې دانې غونډه کي، په کې پیپ غونډه کي. او دریم کس لوند و، الله تعالی درې واړو ته یو فرشته راولېږله په یې باندې یو امتحان باره کې. لومبې دا کوم کس چې برګي مرض والا و ده ته راغو او ته وایي فرشته ورله وایي چې ستا څه خوښ دي چې زه تاله د الله نه وغواړم الله تعالی درکړي. نو دی ورله وایي چې زما دا خوښ دي چې زما دا برګي مرض الله ختم کړي او زما نه چې کوم د دې وجې نه خلک نفرت کوي دا ختم شي او ما الله تعالی ښکلي شکل او صورت راکړي. هغه فرشته په ده باندې لاس راکاږي او الله تعالی د نه برګي مرض ختم کړي او د ښکلي شکل او صورت الله ورکړي. بیا ورله وایي ستا په ځناورو کې څه خوښ دي چې الله نه وغواړم چې تاله درکړي. وایي زما اوښان ډېر زیات خوښ دي. وایي زما اوښان ډېر زیات خوښ دي. د الله نه هغه سوال وکړي الله تعالی ورله داسې اوښان ورکړي چې هغه یعنې لنګون ته نږدې وي. نو بهرحال هغه او بیا ورله دعا مو کوي چې الله تعالی دې کې برکت واچي او فرشته ته لاړه شي. هغه بل کس ته لاړه شي چې کوم کس ګنجی دی او سر کې مسله ده، بیماري ده داسې چې خلک د هغې د وجې نه د نه نفرت کوي. نو هغه ته وایي چې یاره ستا داسې څه شي خوښ دی؟ وایي زما دا شي خوښ دی چې الله زما نه دا ګنجتوب ختم کړي او الله تعالی مله ښه ښکلې ویښته راکړي او دا بیماري چې کوم زما په بدن کې ده، په سر کې ده، دا زما د دې وجې نه چې په ما زما نه خلک نفرت کوي چې دا بیماري الله تعالی چې کوم دی زما نه ختمه کړي او ښه ښکلې الله ویښته راکړي. نو هغه پرې داسې لاس راکاږي فرشته او د هغې د وجې نه الله تعالی د هغه بیماري ختمه کړي او الله تعالی ورله ښه ښکلې ویښته ورکړي. بیا ورله وایي ستا په ځناورو کې څه خوښ دي؟ وایي چې الله نه وغواړم چې الله درله درکړي. وایي زما په ځناورو کې غواګانې خوښې دي چې الله مله غواګانې راکړي. هغه ورله د الله نه سوال وکړي داسې غواګانې ورله ورکړي چې هغه لنګون ته چې کوم دی نږدې وي او بلا شي ورله ورکړي او ورله دعا مو وکړي چې الله تعالی په دې کې برکت واچوي. بیا لاړ شي هغه ړوند کس ته او ړوند کس ته وایي چې ستا څه شي خوښ دی؟ هغه ورله وایي زما خو دا خو شي خوښ دی چې الله مله نظر راکړي چې زه هر څه ووینم چې یاره خلکو سره خبرې وکړم د انسانانو ووینم چې دا څنګه دي او ورله په سترګو باندې لاس راکړي الله ورله نظر ورکړي. ولې په ځناورو کې د کوم شي خوښ دی؟ په ځناورو کې مې چیلې خوښې دي او ورله چیلې ورکړي او داسې چیلې د الله نه ورله سوال وکړي ورکړي ورله چې هغه لنګون ته نږدې وي او دعا ورته وکړي چې الله تعالی دې کې څه واچوي؟ برکات واچوي. اوس الله تعالی په امتحان کوي. اوس وایي څه وخت پس چې کوم دی هغه اوښان ښه ډېر زیات شي، دومره زیات شي چې د هغې نه یو کلی چې کوم دی نو هغه ډکېږي. غواګانې دومره ډېرې شي چې د هغې نه یو دریا، د هغې نه یو وادي، د هغې نه یو ځنګل چې کوم دی ډکېږي او چیلې دومره زیاتې شي د هغه درېیم کس والا چې د هغې نه بلا یو ډېوړ جوړېږي، بلا چیلې شي ورسره. نو اوس هغه فرشته د یو مسکین فقیر محتاج په شکل او صورت کې چې کوم دی راشي او هغه لومبي کس ته کوم چې د برګي مرض والا دی، اوښان چې ورسره دي، ورله وایي یاره زه مسافر یم او زما لار چې کوم دی ډېره اوږده ده، ما سره څه شته نه، هر څه راسره ختم شوي دي. نو لحاظه هغه الله چې تا لې هر څه درکړي دي، دومره اوښان یې درکړي دي، نو د هغې نه ماله چې کوم دی نو یو اوښ راکړه. نو ورله وایي چې زه خو تاله اوښ نشم درکولی. نو دی ورله وایي چې ګوره زه تا پېژنم او د اوښان تاله الله درکړي دي، ستا داسې بیماري وه، برګې مرض دی او الله تعالی شفا درکړه او تاله دا ټول اوښان درکړي. نو اوس ته ماله د الله په نوم باندې یو اوښ چې کوم دی نشي راکولی. او ویلې نه نه وي دا اوښان خو ماله داسې نه دي میلاو شوي، وي دا ماله د پلار د نیکه طرف نه میلاو شوي دا اوښان، یعنې دروغ ورته وایي. وي ښه صحیح دی، که ته په دې خبره کې دروغجن یې الله دې ته هغه شان کي څنګه چې تر مخکې نه وي او لاړ شي. هغه دویم کس ته لاړ شي او غواګانو والا ته کوم چې ګنجي نو هغه له وایي ما ته چې کوم دی ضرورت دی او ما ته راکړه دې څاروونه یو څاروی راکړه هغه الله په نوم باندې کوم چې الله تعالی تعالی د هر څه درکړي دی، نو ماله یو څاروی راکړه. وایي زما ډېر سخت ضرورت دی او ورله وایي چې زه تعالی نشم درکولی. دی ورله وایي چې ګوره زه تا پېژنم، ته هغه کس وایي چې په سر کې د مرض و، ویښته دې نو او الله تعالی درله د هر څه درکړم خیال مو دی او اوس ماله راکوي. دی وایي نه 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 وایي دا خو ماله چې کوم دی د پلار نیکه طرف نه میلاو شوي داسې ماله نه. نو ورله وایي که ته په دې کې دروغجن یې چې ته وایې چې ماله د پلار دغه نه میلاو شوي دي، الله دې ته هغه شان زوړ حالت ته بوځي څنګه چې ته له مخکې نه وي. بیا درېیم کس ته شي چیلو والا ته کوم چې لوند دي هغه وایي چې ګوره الله تعالی
زه چې کوم دی مسافر یم او الله تعالی چې تعالی دونه څه درکړي دي دې چیلونه یو چیلې مال راکړه زه محتاج یم زما ډېر څه ضرورت دی او بالکل وی الله تعالی مال چې کوم دی نظر زمانو الله نظر مال راکړی دی ما سره هیڅ نو د چیلې مال الله راکړي دي دا سی واشي دي ته یو یادې زه تا باندې کوم نه چې ته دې کې سور چیلې بوتله واړې هغه چیلې کوم ځان سره وځه نو لوي چې زما چیلې نه لري پکار صرف پتا باندې امتحان او دا چیلې ته ځان سره ټول وساته الله ته په دې امتحان کې کامیاب کې او هغه دوه کسان چې کوم دي الله تعالی غي په دې کې ناکام کو نو الله تعالی واپس غي خپل مرسته ورسول دی نه هر سواغسو او دې چې کوم دي نورم پکې برکت واچولو نو الله تعالی چې ته ورکړو کې هغه بیا داسي وي نو پکار دار چې کوم مخیر حضرات دي هغه د الله په نوم باندې ورکړل کې او مما رزقناهم ينفقون الله وی دوی دا مال دوی ته موږ ورکړل دي یعنی الله وی دا مال دوی ته موږ ورکړل دي دای نه دي خرج کوي د مسلمانانو او د مؤمنانو صفات دي موږ په کار دار چې کوم مخیر حضرات دي چې الله دومره مال او دولت درکړل دي د الله په کور باندې د الله په مسافر باندې د الله په طلبو باندې د الله په ملمنو باندې د الله په لار کې چې کوم دین زموږ ولګو په مدارس باندې ولګو موږ په دنیا د آخرت جزای خیر ان شاء الله په دنیا کې موږ خوشاله یو په قبر کې به موږ د پسې چې کوم دی یو صدقه جاریه او په آخرت کې ان شاء الله موږ خوشاله یو الله رب العالمین کول توفیق نصیب کړي